انسان دا د غلطۍ پتله ده. دی په دنیا کې راغلی دی نو خامخا د دنه به غلطۍ کیږي، خامخا د دنه به ګناه کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې د انسان مثال داسې دی په دې دنیا کې چې دی وخت تیری لکه یو کس هغه په سین باندې تیریږي. نو چې په سین باندې تیریږي نو دی به خامخا لمدیږي، که ډیر زیات بد شي نو د تلی دا خو به لمدیږي. دغه شانتي چې انسان په دنیا کې زندگی تیری نو د دنه به خامخا ګناه کیږي، که ډیر نه نو معمولی ګناه خو به د دنه خامخا کیږي. اوس په دې کې بهترین کس هغه یو انسان دی چې هغه دغه ګناه نه بیا ځان وساتي او دغه کومه ګناه د دنه شوې ده دغه نه توبه وباسي، استغفار الله تعالی ته وي چې دغه کومه ګناه ما کړې ده دغه معافي ماته ملو شي. نو دا بهترین انسان دی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای اے خلکو الله ته توبه وباسئ، ځکه زه په ورځ کې 100 ځله توبه وباسم او 100 ځله استغفار وایم. نو دې ځکه مونږ وګورو د حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام ویلي دي چې زه 100 ځله الله تعالی ته توبه وباسم، 100 ځله زه استغفار وایم. نو د نبی علیہ السلام نه خو ګناهم نه کېده، نبی علیہ السلام هم معصوم و نه دغه په شانتي مخکې څوک په دنیا کې تیر شوی نو برستو دغه په شانتي راشي دون نیک وغه. خو نبی علیہ السلام وی چې زه د ورځې 100 پیری الله تعالی ته توبه وباسم. نو په دې کې مونږ ته څنګه تعلیم راکړي چې ته خو د ګناه پتلې، ته خو د غلطۍ پتلې، ته خو د خطا پتلې، ستانه خو به خامخا خطاګانې شوي، ستانه خو به خامخا ګناهونه شوي. نو تعالی په کار دی چې تب سونه استغفار او تب سونه توبه الله تعالی ته وباسي. ما ته وګوره زه 100 ځله د ورځې کوم نو ته خو په کار دی تعالی چې ته 1000 پیری کې، ته 2000 پیری کې، ته 3000 پیری کې. اوس توبه سره توبه ده چې انسان نه یو ګناه شوی ده دی په خپل ګناه باندې پیمانه شي، دی په خپل ګناه باندې او یریږي او توبه وباسي د دې یارینه چې زمانه غلطي شوی ده، زمانه الله تعالی د دې ګناه په مقابله کې چرته خفه نشي. اوس به دې څه کوي؟ یو خدا دا چې دی به الله تعالی ته توبه وباسي چې الله مانه د ګناه شوی ده، د ګناه ماته ته معاف کړه. دویمه دا ده چې دی به کلک عزم او کلک اراده دا کوي چې زه به دوباره دا ګناه نه کوم. بل دا ده چې دی به په خپل زړه کې خپېماني په دی باندې چې زمانه دا ګناه شوی ده، دا ما غلط کار کړی دی، آینده به زه کوشش کوم چې دا زمانه ونشي. دا کارونه چې رايوځي شول او الله تعالی ته به انسان توبه وباسي د سچ دل نه او د مخلص دل نه، په دغه صورت کې الله تعالی غفور رحیم دی. امید په داغه نه ساتو هغه به ورته دغه ګناه معاف کړي. خو بهترین انسان هغه یو دی چې ګناه وکاو د ګناه نه رستو د استغفار وي، د ګناه نه رستو د توبه وباسله او عزم وکړي چې زه به آینده دا ګناه نه کوم.